حجاج بن منهال وي قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير ولا زهري استاذان او څونه مسجد استاذان دي یو عروة بن الزبير یو سعيد بن المسيب والعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود دي ټول نه نقل کوي او دا ټول نقل کوي د حدیث عائشة مراد د حدیث عائشة نه واقع ده یا د ساته چې کوم د کې مطلق حدیث عائشة راشي مراد د واقع ده امام بخاری دا واقعا متعدد زین کی تفصیلات راوړي یو ځای کې درینی می صفه راوړي دا درینی می صفه نو هغه خپل پاک تشریح کوه ایو صدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم كل مقوله زهري دا زهري وی بكل واحد من اساتذه الاربعه كل واحد من اساتذه الاربعه عروه وسعيد وعلقمة وعبيد الله حدثني ما تبين کړل طائفه صحيحه من الحديث حديث افقنا يعني طول واقعه تدي هر استاد نه ذکر یو طائفه حديث افق عروه ذکر کړل بل طائفه حديث افق سعيد ذکر کړل بل علقمة وبل عبيد الله كل مقوله الزهري دا هر یو د اساتذه اربعه زمانہ حدثني ما تبين کړل طائفه یو د حديث افق د حديث افقنا قالت عائشه وی فاقبلت انا وام مستح عائشه او ام مستح دا د اسماء د تلي بدا هغه زمانہ وا چې موږ په کورونو کې د اسماء نه کاو او خلق ولا عیب غنا نو خلق با یو بار دیو التبرسل او د اسماء اولولا مناسع وتوي مناسع هغه مختص ده او د اسماء د خذو تقریبا نستلغیلا عرب غیر څنګه ته ترجمه کوي خبر نو یزو مستحلال مناسع تا التمود اسماء نو چې واپس راځو نو مستح فغت پړول کې تیندا په تیندا کې نه پون خلیل او غرزیدا چې تیندا کې او ولې ټنشن کې و غریبا لوی پریشانه کې و ځکه د مستح زوی مستح ابن قصاصه په دې کې شریک وو هم په جنجال کې شریک وو نو دې غریب سره د دوی سودا وا سودا د وجه نه پون خطفا پړول کې او راپرې وتا چې راپرې وته استاد هم مستند هلاک شي خپل ترا متوجه شو موافق راځه انا ذو مستح فعثرت اخوه دلا تندق وقولا مستح في مرتها فغط صادرت فقالت تعرف مستح مزتا كذا غزوي جنشن وذكر أبري وطا فقلت ما يبئس كما قلت خراب خبر دي وشرا بئس الذي قلت بئس الذي قلت الذي ما موصول لي او القلت سلدا نو موصول سره سلینا اسم د بئس او مخصوص بالضم محذوف ده بئس ما قلت غير خراب دي اوخلا خبر كتا اوخلا هي ولا مقدر کا در خراب خبر اتو سبین حمد استفهام مقدر را اتو سبین تبدرت وی او سری شهید بدرت سب ور کلام فحش نه وی ښا سب تنزلو تم وی کلام فحش چې خیرو تم وی پټول استاف کې آیت بدرت وی بدرت هغه سری د بدر شي کله وذكر الحديث نبي ذکر چار وی حدیث ته ظهری یا فذكر كل واحد من اساتذتي زماري اساتذه اربعه وتنور حدیث ذکر هغه حدیث براشي چې دی وتوی ترتبي رجل شهید بدرا هغه وتوی حمله تصخبره یا انتا تنه خبر پتا باندې الزام لګولې او چې کور تر علما لما تبوا فاشتد مرضی علی مرضی تمام زیاد شو تاسو نو ما نبی علیہ السلام چراغه او یې وی نور ما سره فکر نو وې د پیغمبر علیہ السلام نه چې بکله ز بیمار شم
او ما به کوم لطف او مینه محسوسوله هغه مینه محسوسوله صرف ما ته به وی کې پی کې څنګه ما به یې نور یا سره هغه لطف نه کاوه نو چې دا خبره مې واورېده نو بس زړه کې مې سودا شوه نو چې راغې ما دې تپوس وکړ چې د الله رسوله مور پلار کره لاړه شم اجازت دی نو ما ته وی خو لاړه شه بلکې یو روایت کې راځي غږ یو نه په سکوت مې په منظره د اقرار وګرځاو نو ځان سره مې مستحبوت لاړم او دې لپاره مور کره لاړم چې د هغې نه تپوس وکړم دا څه مسله ده چې مور نه مې تپوس وکړ مور مې راته ویل بچې خیر دې په ځان تکلیف مه راوله ته چا چې خاوند د کومې ښځې سره د خاوند مینه او ډولۍ هم وي نو دا بلې منې پې بیا لږ اضافه نه لګوي او دا خبره ده پسې شوې ده پلار مې خبر دی او پلار دې خبر دی رسول الله مبارک خبر دی او هم خبر دی بس په جړا سر شو داسې مې وجړل چې لا اکتحل بنوم د خوب رانجه مې وانه شو رانجه خو قلیل شی وي سترګو له کوټې خوب مې مرانغې او په لوی هغه نو خوب دغه سبا راشي مناسبت دبا څه شو چې دا مستح ابن موسی بدری دی پات ته مناسبت دبا او نور تفصیلات د خپل باب کې راځي ان شاء الله مخکې ابن شهاب د مغازی او تقریر وکړو د کې اختصار دی نو هذه کې وته اشاره دی هذه د امام کې بیان درته وکړو دا بیان د مغازی او د نبی اسلام فذكر الحديث د بدر حدیث دی فذكر الحديث مراد الاسلام عن دي ذکر بدر واقعا کړه ذکر کا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يريد فقال رسول الله تعالى مقدر ذكرنا معلومه وهو يلقيهم او پیغمبر نامو ته القاء ولا یا يلقيهم دوړ معنی ویل شي يلقيهم وی غرضول فتویږي یا يلقيهم دا خبره وتکولا توي هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من اصحابه يا رسول الله دا عمر اتنادي ناسا امواتا قال افرمى النبي عليه السلام ما انتم باسمع لما اقول منهم ويجي فخبر تاسو اسمعني دا اغي چې زه ويم درته منهم تدوینا وی اوري سما دا موافق ثابت شو مدینه سماجو مشوا چې دا نافع نقل الى عبد الله بن عمر او د بدر کې شریک دي والامر ليس كذلك ما تاسو ته ویلو چې بدر کې نه چې په خود کې شریک نه دي څنګه د عمر کمو اول من شهدا هغه خندق دی نو دا مرسل دی ښه د بدر پلار نه ویلي پلار بدري د دغې مناسبت سره ذکر شوی فجميع من شهد بدرا جميع هغه چې بدر کې حاضر دي د قریشو نه وممن هغه قریشان ضرب له بسهمه ولې دغه بعضې کسان په میدان د جنګ کې نو بارو تیر شوي دي هلته کسان هغې له مهجه ورکړې ده هغې 81 رجلا یو وكان عروة بن زبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم د دوی حصې تقسیم شوې فكانوا 100 نسل شوې مجموعه حصې څو وې لکه سل وې دا مهاجرینو او دوی و یو اتیا ها نو چې حصې سل ولې جوړې کړې رکبانو له دوی حصې ورکړي دي او پیاده له یو حصه ورکړي شاه سوار د دوی حصې دي دوه دا زموږ مذهب دی او نور علما وایي ائمه ثلاثه چې شاه سوار لبا د راکب ډبل ورکې درې حصې به ورکړي دوی د اصل یو ده نو اسونه کم وخان پکيو ها فكانوا 100 والله اعلم وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروه عن ابن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين بمثل شركه المهاجرين ثابت شو ثلاثه شوي قال بل ترتدم ورته بصره وقت کېدا باب تسميه منسوم من اهل بدر نمونه د هغه چا چې مسما دي د اهل بدر نه په جامع کې دا غټول 300 د تشماري دا تر اوسه پورې چې امام بخاری په خپل جامع کې په روایتو کې کم ذکر کړل هغه شماري ټول خدای سوادیار لسکمو بیشتي ټول نشماري کم شماري دې امام بخاری په خپل جامع کې په احادیث کې متفرق کم ذکر کړل هغه ذکر کوي په جامع امام بخاری النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم رئيس البدريين سيد المجاهدين رئيس البدريين اياس الدين تحروب التهجي سره ذکر کوي ها نو سمخ رستو اذن کې ابو بکر ولی رستو او بلال ولی مکه اياس بن البكير رضي الله تعالى عنه لکتا به تلفظ کوي خود لکه ها بلال بن رباح مولى ابي بكر القرشي بلال
او حبشي دی قرشي وته ولي وي په اعتبار د دې چې د موثق د ابو بکر دی هغه قرشي دی او یا د قرشي صفت د ابو بکر ګرځوا حمزه بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنه حاتب بن ابي بلتعه حليف لقريش رضي الله تعالى عنه ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه القرشي رضي الله عنه حارثه بن ربيع الانصاري قتل يوم بدر او دا حارثه بن سراقم دی داغه اوتوي كان في النظاره ما بتماسه کولو جو غایب غشراغ په ولګي تیر شو وبيب بن عدي الانصاري تیر شوی دی ښا کنه دوباره یو د یادا شو کم کم دی تیر شو انیس بن حذافه السهمي رضي الله تعالى عنه رفاعة بن رافع الانصاري رضي الله تعالى عنه رفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه ابو لبابة الانصاري رضي الله عنه زبير بن العوام القرشي رضي الله تعالى عنه زيد بن سهل ابو طلحه د کونینا د جدانه ابو طلحه کونینا الانصاري رضي الله تعالى عنه ابو زيد الانصاري رضي الله عنه سعد بن مالك الزهري رضي الله تعالى رضي الله عنه دا جدا سعد بن خولة القرشي رضي الله تعالى عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله تعالى عنه يود 10 مبشرون دي حضرت عمر او خيودا يا دي كنا فاطمه بنت الخطاب خاوند فاطمه بنت الخطاب د کور کې عمر د اسلام اراده پیدا شوی و سهل بن حنيف الانصاري رضي الله تعالى عنه زهير بن رافع الانصاري رضي الله تعالى عنه واخوه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه ابو بكر الصديق القرشي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله تعالى ابو بکر نوم سو ابو بکر نو عبد الله نو ذکر عین تک ذکر تر کې حمزه ده ذکر عین دې ذکر تا ابو بکر صدیق القرشی عبد الله بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه عبيدة بن الحارث القرشي رضي الله عنه عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب العتبي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ألو تفريحه على قيام ابنته قيام خدمته وضرب له بالسهم علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه مبارده عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه عامر بن ربيعة العنزي رضي الله تعالى عنه عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يا لسو کسانو کی شیر شوی عویم بن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه رضوان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قدامة بن مزعون رضي الله تعالى عنه يا مزعونا وایا بعض علماء چې الف المزيدتين چې د اسباب د من عصر نغذيواو نمون ګرځي قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه الأنصاري معاذ بن عمرو بن الجموح معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنه وأخوه مالك بن ربيعة رضي الله تعالى عنه مولانا صاحب لگزار کوئی کا معاذ معوذ رور مالک دا ټول د دې عفرا بچی دي ټول په جنگ کې شریک دي معاذ هم د عفرا وی دي معوذ هم د عفرا وی دي معاذ ابن عمرو ابن الجموح بلار جدا دي امورهم دقه او مالک بن ربيعه دا ګڼي نه دا خطا شوه دا مالک جدا دي لکتیر وته معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنه واخوه اغب المعاذ ابن عفراء اروري معاذ ابن عفراء نسوشو دريشو كده شو معاذ ابن عفراء معوذ ابن عفراء او معاذ ابن عمرو ابن الجموح دا دي عفراء زويده او بلاري بدل دي نورم دري رونو دي پکې یو پکې شي چې معاوذ دی یا مالک ابن ربيعه
ابو اسید د مالک ابن ربيعه كنيه الانصاري رضي الله تعالى عنه مرارة بن الربيع الانصاري رضي الله تعالى عنه معن بن عدي الانصاري رضي الله تعالى عنه مستح بن اسامه بن عباد بن المطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه استيرته مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة رضي الله تعالى عنه حضرت مقداد تیر شوی دی هلال بن أمية الأنصاري رضي الله تعالى عنه دا هغه نمونه دي چې امام بخاری خپل جامع کې راوړل دا نه چې نور نشته نور هم شته دي او بس دا معلومه په اسانیدو کم اسانید چې د شرط برابر دي پکې ذکر کړ بس پرې به کې څو کو تابل کتاب او